ګرانو کتونکو زه وحید خان تاجک یم. په باجوړ کې نن امن پاسون دی او د حد نه زیات خلک راوتلي دي چې د کومه اکشن کمیټي ده یا زموږ د میډیا غړي وو یا داسې نور خلک وو، د هغوی نه خیال چې د باجوړ ولس په دومره زیات راوځي. د زرګونو شمیره ده. دا د شنډۍ مول ډاډۍ نه هغه ته نږدې سټیج جوړ دی او د هغه ځای نه تر د پاټک پورې دا یو ډېر لوی روډ دی، قابو 2 کیلومتره، او په دې باندې د عوامو یو سمندر دی چې په نظر باندې راځي. ټول خلق یوه سپینه جنډه چې امن پې لیکلی شوی دی او د ټولو خلقو په خوله یوه چغه چې غواړو امن غواړو. په دې ننني پاسون کې د باجوړ تاجر برادري ټول هولي سولي شریک ده. په ټول باجوړ کې دکانونه بند دي او خلق راغلي دي په امن پاسون کې شریک دي. پیرامیډیکل سټاف چې دی عمله کومه ده هغه ټوله په امن پاسون کې شریکه ده چې څومره میډیکل سټور دي هغه بندي دي. دارنګې شاعران صاحبان وکلا برادري چې څومره هم د هغه دي ټول سټیک هولډرز دي پکې شریک دي. وکلا برادرۍ هم نن باجوړ بار اسوسییشن لخوا چوټي دا چونکیتوار دی نو ټول راغلي دي او په دې امن پاسون کې شریک شوي دي. خو یوازې دا نه چې پکې پخپله شریک شوي بلکې خپل یاران دوستان د نورو علاقو نه هم راوستي دي او دې دپاره چې زموږ دا غږ هغوی هم مخکې ورسوي. نو زما سره دلته دا وکیلان صاحبان او دا عوام موجود دي. دوی سره خبرې اترې کوو. خو دا یو مشر راسره دی، دا وایي چې اسلام آباد نه راغلی، ډېره مهرباني. مونږ خو ستاسو شکریه په دې ادا کوو چې تاسو د بل ځای نه راغلی او زموږ سره په غم کې او په دې سخته ورځ کې شریک شوئ. ستاسو هم ډېره مهرباني، د خبرو موقع مو راکړله. الله مو قدرمن کړه. ستاسو ارڅه ولیدل انتهایي رش دی د باجوړ ولس همدغه یوه چغه ده چې امن غواړو. څه راسره وایي په دې نننۍ ورځ باندې دا پیغام به مخکې ورسي؟ زما امید دی پیغام به خامخا ورسي. مولانا خانزیب صاحب چې په کم میشن وتلی و، د ده کومه هلې ځلې وې، کومه د ده مبارزه وه، په دې کې دونه زور و چې مونږ یې د اسلام آباد نه دلته راوستو. زه خپل عوامي نېشنل پارټۍ اسلام آباد صدر یم. زموږ سره کابینټ ملګري هم راغلي دي. دلته چې راغلو امیر سهیل صاحب د اسلام باجوړ بار چې کوم صدر دی دوی سره میلاو شولو، د خلک مو ولیدو. دونه ګڼ شمېر تعداد کې خلک راوتی دی او د دوی یو پیغام دی، یوه غوښتنه ده، یوه ناره ده چې په دې علاقه باندې چې کومه د امن پکار دی، دا چې کوم د بدامنۍ او د تراګرۍ چې کومې تورې تیارې دي چې دا بندي شي، دا لرې شي او دا به لرې کېږي چې کله په ولس کې اتحاد راشي، دلته یووالی راشي، خبره یوه وي، سیاسي مبارزه یي، دا تورتم دی دا به مونږ هله شنډوو. نو زه خوشبینه یم دا چې کوم خلک راوتی دی نن په دې کې د هر مکتبه فکر، د هر ګوند، د هر سیاسي نظر خلک دلته دا په دې وجه په یو پلیټفارم را جمع شوی دی چې دوی دلته بنیادي مطالبه هم ده او دا دوی چې کومه دا بنیادي یو ته ورته ویلی شي ضرورت دی. ولې چې نن سبا د چې کوم حالات روان دي د هر انسان زندگی په خطر کې ده چې کوم دوی د اوس نوې پالیسي دلته انټروډیوس کړلی، امپلیمنټ کوي. نو زموږ هم دا غوښتنه ده چې د باجوړ به شمول په ټوله پښتونخوا کې چې څونه ترهګري ده، څونه بدامني ده، ریاست په خپل پالیسۍ باندې غور وکړي او د مولانا خانزیب چې کم قاتلان دي دا ګوره دا مشهوره مقوله ده چې به کم قاتل مقتول قاتل معلوم نه وي نو هغه ریاست دی. ګوره خبره دا ده چې مطلب ریاست ته مونږ ټیکس ورکوو، مونږ ټیکس پیر یو، ریاست به چې کومه ده مونږ ته تحفظ راکوي. دلته مولانا خانزیب کلي په کلي، جومات په جومات، حجره په حجره مونږ د سوشل میډیا د لارې کتو. زمونږ خو رابطې هم وې ورسره، زمونږ د پارټۍ ملګری و. یقین رانه ومنه چې ده په دې کم وخت کې دونه شعور خور کو، د خلکو دونه په زرګه و مولانا خانزیب زه دا وایم چې جوړ کړل. دا شعور به مخته، دا رڼا به مخته ځي، خورېږي به. او مونږ هم اخري خبره زما پیغام دا دی د مولانا خانزیب شهید د وینو سره زمونږ دا لوز دی چې څو پوره په دې تن کې ساه وي. د ده چې کوم میشن دی، د امن چې کم خواب دی، د پښتون کام یووالی دی، په یو ټغر راټولول دي، دا به مونږ چې کومه ده کوو د پښتون کام وسایل به ژغورو او پښتون کام به ژغورو. ډېره مننه. دا د عوامي نېشنل پارټۍ اسلام آباد صدر و چې زموږ سره خبرې اترې وکړلې، ایډوکیټ حیا خان صاحب چې د باجوړ یو لوی قانوندان دی دا وخت زموږ سره دی. وکیل صاحب ډېره مننه. زه خو ګورم ټول وکلا برادري په نظر راځي، خو تاسو د خپلې هڅې څونه محنت کړی دی؟ مهرباني. اصل کې درېیمه ورځ ده چې په باجوړ کې یو ماتم دی، یو
خفګان دی د هر سړي مخ ته چې ګوري کو هغه بوډا دی کو هغه سپېږیری دی کو هغه ملا دی کو هغه د هر مکتبه فکر سره تعلق ساتي وجه سره دا خفګان ولې دی ځکه چې په موجوده حالاتو کې زمونږ د من نه داسې یو عالم دین داسې یو سیاسي وګړی چې هغه ته موږ مدرسه هم ویلی شو اجره ورته هم ویلی شو یو پوهنتون ورته هم ویلی شو یو ډېر لوی سیاسي سوچ لرونکی او یو ډېر ستر عالم چا چې په دې پښتنو په خاوره باندې امن غوښتو د دې پښتنو په وسایلو باندې خبره کوله د دې پښتنو په شتوالي باندې خبره کوله او یو غږ یې کوو چې هغه د دې پښتون قوم د هر مکتبې فکر ضرورت دی هغه امن دی هغه نن زمونږ په منځ کې نشته دی دا به ډېره د خوشحالۍ خبره وي چې نن زمونږ په منځ کې هغه موجود وي خو بیا هم زه چې نن د ولس ته ګورم په کم تعداد کې راوتی دی نو د دې نه معلومیږي دا چې د ریاست ځینې پالیسیانې دا به بدلول غواړي دا واضح پیغام دی د عوامو د حکومت چارواکو ته چې ستاسو کومې پالیسیانې د تیر 45 کالو نه را روانې دي دا مسلسل فیل کیږي او فیل کیږي په دې صورت باندې چې صرف د پښتون قوم بچي پکې مري د پښتون قوم مشران پکې مري د پښتون قوم علما کرام پکې مري د پښتون قوم سیاسي ورکران پکې مري دغه شان د هر مکتبه فکر خلک پکې مري ډېره د سوچ خبره دا ده چې امدا قانون دی په اسلام آباد په پنجاب کې خو هلته امن دی بیا دې خوا چې راشي نو په دې قانون کې دلته بدامني ده دا د ریاست په چارواکو باندې یو کلیام غږ دی یو تفریق دی چې دا دی زموږ سره کوي پوښتنه دا کوو اخیری دا محفل به نه ان شاء الله داسې احتجاجونه به جاري ساتو ځکه کو موږ نن دا احتجاج کوم دا زموږ د قانون او د آیین د لاندې یو جمهوري حق دی په دې باندې موږ څوک دباولی نه شي واحد ذریعه زموږ سره صرف او صرف د احتجاج لار پاتې ده خو پکار دا چې دا کوم حالاتو نه دا موجوده ولس تیر شو دا فیصله هم دی وکړي چې مخکې به کوو د قوم له به راوړو ځکه چې نور مزید دا قوم دا حالات نشي برداشت کولی په دې سرو غرمو کې چې موږ ولاړ یو په دې هجوم کې چې ولاړ یو د یو مقصد دپاره ولاړ یو چې هغه امن دی او دا امن د هر مکتبې فکر ضرورت دی کو هغه تاجر برادري ده کو هغه څوکیدار دی کو هغه یو لیبر دی کو هغه وکیل دی کو هغه صحافي دی کو هغه یو سیاسي وګړی دی حتی دا چې امن د زناورو هم ضرورت دی په کوم علاقه کې چې امن نه وي په هغه علاقه کې زناور هم ژوند نشي کولی نو ډیره مهرباني ستاسو په اخیره کې جذباتي خبرې به نه کوو په حوصله به اوسېږو انشاءالله کوشش به دا کوو چې دا خلک موږ مزید اویر کو مزید د دې خپل حقوقو نه خبر کو جنگ نه کوو ټوپک نه رلو صرف او صرف دا یوه لار خپلو او هغه د احتجاج لار ده پکار داره چې د هر مکتبې فکر د هر سوچ سړي نه دا آواز راوځي چې امن د دې خاورې د هر وګړي ضرورت دی مهرباني دا ایډوکیټ حیا خان صاحب چې را سره خبرې وکړلې دا بل یو قاري صاحب هم را سره دی ډېره مننه تاسو را سره څه وایئ په دې نننۍ ورځ په هکله ډېره مهرباني وحید خان زه خو دا ویل غواړم چې دا هر ماشومه ور ځوانه ور چاته دا پته چې موږ ټول امن غواړو او دا خلک د امن په خاطر باندې راوتی دی یعنې دا د 2008 نه چې کومه سلسله شروع ده او د هر قسمه شهاده وشو مولانا خانزیب یا داسې نور شهیدان نه د ماشوم په شهادت باندې دا خاوره مړه شوه نه د زنانه نه د سپینګیري او نه د سیاسي کس او نه د علماو زه دا ویل غواړم چې څنګه په اسلام آباد کې امن دی څنګه په لاهور کې امن دی څنګه په کراچۍ کې امن دی د هغو ماشومان په پارکونو کې لوبې کوي زموږ ماشومان په دیرو باندې د بلار په قبرونو باندې په خاورو باندې چې کوم دی جاړي په اخترو کې دی جاړي او د دې تسلۍ د ورکولو څوک نشته زموږ سره نوره کومه لار نه وه همدغه لار به راسئ څنګه چې دا مشران لګیا دي که سیاسي دي که نور دي د دې سره به موږ دغه رنګې اسلام آباد ته پورې د امن دپاره به چغه وو که زموږ په وجود کې څو پورې سه انشاءالله دغه رنګې چغه به وو او لګیا به انشاءالله ډېره مننه دا قاري صاحب خبرې اترې تاسو اورېدلې دلته په ډېر ګڼ تعداد کې خلک موجود دي او د هر چا دا خواهش دی چې زه خپل فریاد مخکې ورسوم او هم د دغې دپاره نن راوتلي دي چې د خپل فریاد بالا حکامو ته ورسوو خو دا زموږ سره د مولانا خانزیب صاحب خوری دا وخت موجود دی نو دوی سره خبرې اترې کوو ډېره مننه داسې موقع دی چې څه نه شي ویلی خو څه به وایې تاسو زه به دا ویم چې مولانا خانزیب صاحب د هغه ټول ژوند زموږ مخ ته د ښکلا او کتاب په شانتې دی او د هغوی
مرګ به دا وي چې موږ دغه افکار دغه چې کوم تعلیمات وو هغه موږ هیر کړو دغه تعلیمات هغه چې کوم شعور موږ له راکړی دی که هغه موږ خپل میشن وګرځوو او د مولانا خانزیب چې کوم نرم انداز و د هغې نه په سخت انداز کې دشمن ته مخې ته کړو نو هغه ته به مې احساس وشي چې دا خو مې ټیک کار ونه کړو مخکې خو هغه ډېر په نرم انداز کې دا پیغام وړاندې کولو دا خو د هغه نه په سخت انداز کې دا پیغام نورم خورېږي نو چې دا یو عزم موږ انشاءالله وکړو نو مولانا خانزیب نن هم ژوندی دی څنګه چې قرآن ویلی دی چې ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا کوم خلک چې مړه شي شهیدان شي هغو ته تاسو مړي مه وایئ هغه ژوندي دي نو انشاءالله هغه په مادي توګه باندې اگر که زموږ په منځ کې نه دی خو انشاءالله د هغه چې کوم تعلیمات دي د چې کوم کتابونه دي شتمن پښتونخوا او باجوړ د تاریخ په رڼا کې او نور دوه درې کتابونه دي انشاءالله چاپ کیږي نو دا چې موږ خپل یو میشن وګرځو مخکې د بوتللو نو انشاءالله هغه زموږ په منځ کې ژوندی دی ډېره مننه دا خبره ترې وې تاسو واورېدلې همدغه خبره ده چې شخصیت مري خو سوچ فکر نظریه خیالات د چا هم نه مري او مولانا خانزیب نن چې کوم ښکارېږي دا د هغه قام ته شعور دی چې ورکړی دی او خلک راووتل دا د باجوړ اولنی امن پاڅون نه دی دې نه وړاندې تېر کال په 30 جولای شوی هغې نه وړاندې په 5 مارچ باندې شو د هغې نه وړاندې په 4 یا 5 فبروري باندې شو یعنی دا څلورم امن پاڅون دی خو تر دا مهال یعنی تر دا تیر شو امن پاڅونونو کې به چې کوم خلک وو نو دا د هغې په 10 ګونه سیوا دي یا د هغې نه هم سیوا دي انتهایي زیات خلک راوتي دا د دې خبرې ثبوت دی چې دا خلک ټول په مولانا خانزیب باندې ښه د زړه نه خفه دي او دا د هغه شعور چې د قوم ته ورکړی او په یوه چغه نن راوتلی دی